سلامونه ملګرو. افتخار احمد دا یو د پریکټس ویډیو په خپل سوشل میډیا پلیټ فارم باندې شیر کړی د خو کدی ویډیو کې تاسو ګورئ افتخار احمد د یو نوی شاټ وهلو کوشش کوي او دا بال چې ول کم سړی بال کوي نو ډیر سلو بال ول کوي. دیږي کې افتخار احمد لزدا پیغام ورکوم چې یو خو د پریکټس ویډیو چې کله خپل سوشل میډیا پلیټ فارم لورکې نو هغه یو پروفیشنل ویډیو ورکوا. ځکه طالب په میچ کې جوفرا آرچر بالینګ کوي، طالب په میچ کې میچل سٹارک بالینګ کوي، طالب په میچ کې مارک ووډ بالینګ کوي، طالب په میچ کې نوکیا بالینګ کوي، طالب په میچ کې جسپریت بومرا بالینګ کوي چې سره پیس ترورا او دا چې په کم پیس باندې د شاټ وهلو کوشش کوي نو دا انتهایی سلو سپیس دی. په دې باندې خو که ته سترګې پټې ته پکې دمه هم خوري نو ته هر طرف له 360 باندې په دې بال باندې شاټ وهلی شي. نو اکثر پاکستان کرکټ ټیم چې کله کلاړیان دي دی چې کومه ویډیو هم داسې ورکوي نو هغه ان پروفیشنل ویډیو وي چې په هغې پسې بیا د انډیا میډیا هم خندا کوي او په پاکستان کې هم هغه ویډیو د خندا ښکار جوړه شي. نو دې کې افتخار احمد هم همدغه چل کړی دی. که د ویډیو کې تاسو کتل بالر چې ولا بال کولو ډېر ایزي بالو چې بیټسمین افتخار احمد هر طرف ته وخلی شو دغه بال او ښه په صحیح طریقه باندې وخلی شو. خو دې کې افتخار احمد له پکارو چې یو فاست بالر راوستی وي، فاست بالر ولا همدا بال کول او افتخار احمد د دغه شاټ وهلو په فاست بال باندې کوشش کړی وي. دومره سلو بالر ویډیو یې خپل په سوشل میډیا پلیټ فارم ته نه خېجولجي. افتخار احمد واپس ټیم کې شمولیت از ا میډل آرډر بیټسمین هغه هم لږ مشکل دی، خو افتخار احمد په خپل فټنس باندې او په خپل کرکټ پریکټس باندې ډیر زیات فوکس کړی دی او کوشش کوي چې خپل کرکټ ورځ تر ورځه امپروف کیږي. بل طرف ته په لنکا پریمیر لیګ کې شاداب خان 19 وکټ یې ایشتلی دي چې لنکا پریمیر لیګ کې ټاپ وکټ ټیکر بالر هم ثابت شوی دی. دې کې کچره دغه 19 وکټ شاداب خان د خپل پاکستان کرکټ ټیم د پاره په ټي20 ورلد کپ کې ایشتلی وي یا په ODI ورلد کپ کې ایشتلی وي نو د شاداب خان ایمیج به نور هم ټیک شو د پاکستان د عوامو د نفرت ښکار به نه جوړېدو. بل شاداب خان په لنکا پریمیر لیګ کې حسرنګا بولډ کړی او حسرنګا وکټ ایشتلی وه چې هغې نه پس شاداب خان ډېر زیات اګریسیو سیلیبریشن کړی دی. تاسو له تصویر کې هم ښکاري چې انتهایی اګریسیو سیلیبریشن په وجه باندې شاداب خان هم د تنقید ښکار جوړ شوی دی چې آیا دا ستا د خپل ټیم د قومي ټیم میچ او تاله په کریس باندې ویرات کوهلي ولاړو، تاله په کریس باندې روهت شرما ولاړو او د هغې وکټ ته ایشتلی ده ته داسې سیلیبریشن کړی دی، تا دومره جذبې سره سیلیبریشن کړی دی. چونکې په ورلد کپ کې د ټي20 ورلد کپ خبره کوزو کوم او د ODI ورلد کپ خبره کوزو کوم نو په دواړو تیر شوي ورلد کپ کې د شاداب خان پرفارمنس انتهایی لو لیول پرفارمنس د کړی دی او د پرفارمنس په وجه باندې پاکستان ډیر زیات میچونه هم بایللي دي. ځکه په میډل آرډر کې آلراونډر چې کوم دی دا یو ډیر اهم رول ادا کوي او بیا یو داسې آلراونډر چې هغه پرفارم نه کوي ټیم دپاره نو هغه په ټیم باندې ډیر غلط اثر غورځېږي. نو دا اپډیټ سو تاسو دې حوالې سره څه رای لرئ په کمنټ کې ضرور خپل رای شریک کړئ. والسلام.